الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. نن موږ 20 نمبر درس تاسو ته بیانو. په پرونی درس کې موږ د الحاد اسباب بیان کړیو چې کوم اسباب دي چې د هغې په سبب انسان الحاد طرف ته مایل کیږي. اول موږ ویلو چې اول سبب هغه د ساينس فلسفه وه. د ساينس په فلسفو نه چې څوک مذهب ثابتول غواړي دا یو الحاد یو سبب دی. دویم سبب هغه د ټکنالوژي او ساينس نه متاثره کېدلو. دریم سبب د مذهب نه بیزاره کېدلو. څلورم سبب د شریعت فهم بدلول. د شریعت فهم ګوره دا د خیر القرون نه روان دی. اوس یو سړی وایي چې ما دپاره صرف قرآن کافي دی، زه څه نور څه نه منم، نو مونځ نه انکار کوي. دی وایي چې نبي علیه السلام مونځ نه دی کړی. چې نبي علیه السلام مونځ نه دی کړی بیا به صحابه هم نه یې کړی که نه. نو چې صحابه هم مونځ نه دی کړی بیا به تابعین هم نه دی. دا مونځ چا شروع کړی دی؟ دا مونځ چې موږ کوو دا اوس ښه کار کوو که ښه نه کوو چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی. ته قرآن کې د نبي علیه السلام مونځ نشته. حالانکې 15 پیغمبرانو په باره کې وضاحتونه موجود دي چې هغوی مونځ کولو. ابراهیم علیه السلام اولاد ته هم دعا کوي رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. د حضرت زکریا علیه السلام په محراب کې ولاړ و وهو قائم یصلي فی المحراب. په محراب کې ولاړ، په محراب کې خلک بد قایموي که مونځ کوي؟ دغه شانته کې نور څونه آیاتونه پکې دي. شعیب علیه السلام ته څه فرمایي؟ قالوا یا شعیب آیات څنګه دی؟ الصلاة تأمرک. ته به دا مونځ نو مونځ خو ټولو پیغمبرانو کړی دی. د آدم علیه السلام نه ول د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم پورې. اوس خلک پاسېږي څه کوي؟ د مونځ نه څه کوي؟ انکار کوي نبي علیه السلام مونځ نه دی کړی. نو رښتیا وایو موږ سره دا یو مونځ پاتې دی او روژه پاتې چې دا دې مرانه واغېستل بیا خو سره هېڅ هم نه پاتې کېږي. نو د شریعت فهم بدلولو سره دا الحاد یو سبب دی دوستانو. چې ته وایې چې علما کرام په غلطه روان دي، د قرآن تشریح غلطه شوې ده، بس سړی په شک کې شي، قرآن کې هم په شک شي، الحاد ته وړي. پنځم سبب د مسلمانانو په ملکونو کې د مسایلو مشکلوالی دی. شپږم سبب عقلي علومو سره مینه لري او خپل روحاني تعلق نه ساتي دوستانو، دا هم د الحاد یو سبب دی. اووم سبب د انسان په ژوند کې څه حوادث راشي هغه یو د الحاد یو سبب دی. اتم سبب د مذهب تعلیمات په مروجه عقلي پیمانه باندې کې لکه غامدي او منیر شاکر د خپل عقل په پیمانه باندې څه کوي؟ د قرآن تشریح کوي. دا د الحاد یو سبب دی دوستانو. داسې نور هم دي. اوس راځو زموږ د نن درس عنوان او خلاصه د جدید د قدیم او جدید علم الکلام تاریخي ادوار. دوستانو دا موږ چې وایو چې جدید علم الکلام قدیم دی باندې بعض علما کرام رد کوي. څه کوي؟ رد کوي. وایي دا د مستشرقینو طریقه ده. موږ وګوره د جدید الحاد دپاره موږ څه کړی دوستانو؟ موږ خپل اصول ذکر کړي که نه. یو څیز په پوهه او عقل کې نه راتلل د دې خبرې دلیل نه چې دا څیز به باطل وي. په منقولات محضه باندې دلیل قایمولو ضروري نه وي. د مدعي نه د دلیل مطالبه کولی شي، د نظیر نشي کولی. موږ چې هغه څونه 12 اصول ویلي دي دوستانو. موږ وایو چې کومه دعوه عقلا ممکن وي او د صحیح نقلي دلیل سره ثابت شي د هغه منل څه وي؟ ضروري. نو موږ هغه اصول او ضوابط ویلو. نو موږ وایو چې اوس په علم الکلام باندې 15 ادوار تیر شوي. څو؟ نور هر څه کتاب کې موجود دي. د قدیم او جدید علم الکلام تاریخي ادوار. د قدیم او جدید علم الکلام تاریخي ادوار د اسلام په ابتدایي دور کې د اعتقادي مسایلو باندې د بحث مباحثې ضرورت نه و، ځکه د قرآن کریم او احادیث مبارکه نه براه راست صحابه کرام هغه وخت کې دوستانو چې څوک به راوتل لکه اول دغه خوارجو قرآن منلو، نو موږ ورته په دلیل کې قرآن پیش کولو. څوک نو دغه شانته کې په مذهب چې څونه فرقې راتللې اوس موږ سره دوی نه قرآن مني نه حدیث مني، موږ اوس څه ته پیش کوو؟ ساینس پیش کوو. څه کوو؟ لکه پرون یو ملحد راغو، ما ورته ویلي چې ته ما ته ګریویټیشن وښایه، قوت جاذبه چې ورته وایي په پښتو کې، ګریویټیشن کشش ثقل، دا ما ته وښیوه. ته ما ته عقل وښیوه، ته ما ته شعور وښیوه، ته تېره شوې زمانه ما ته وښیوه، تا چې بېګا کوم خوبونه لیدلي دا ما ته وښایه، ته جذبات ما ته وښیوه، ته ما ته محبت وښیوه، ته ما ته خوف وښیوه، ویره، ته ما ته خوشحالي، خفګان، محبت، دا ته ښودلی شي چاته؟ په زرهاو شی نه دي دا موږ چاته نشو ښودلی. نو څه کوو؟ انکار به دې کوو؟ نه دوستانو. نو موږ اوس څه کوو؟ د هغوی د قرآن او د حدیث په رڼا کې جواب ورکوو. موږ د ساینس د فارمولو کې څه کوو؟ موږ وایو چې تاسو ساینس هم بغیر د مشاهدې نه منئ. لکه د ساینسدانانو دا نظر دی چې د انور موږ نه 15 کروڑه کیلومتر لرې دی. دا چا ناپ کړی چې پیتې پکې اچولې او ناپ کړی؟
د نور رڼا موږ له 8 منټو کې 15 سکندو کې رارسېږي 8 منټه 15 سکندو کې دا چا ناپ کړی دا دا سپوږمۍ موږ نه 3,84,000 کیلومتر لري دا چا ناپ کړی دا چا ناپ کړی دا د ساينسدانانو دا نظر دی چې د سپوږمۍ د ګریویټیشن د وجه نه زموږ د سمندر اوبه شاربل کیږي څه کیږي دا چا کتلې دي په سترګو دا خو یو نظر دی ته بل خبره باندې نو د مذهب په باره کې به د څنګه انکار کوي چې هغه باندې په غیر مشاهده یقین کې به په مذهب باندې څه کوي بل مذهب د ماده نه بحث نه کوي چې د ساينس موضوع جوړ شي د ساينس موضوع څه دی د مخلوقاتو دریافت کول په مشاهداتو کې خبرې کول تجربات کول او په مذهب کې تجربات نه چلیږي نو هغه وخت به موږ جواب د قران او د حدیث نه ورکو اوس به موږ څه کوو د ساينس نه جواب ورکو د وحي او د برکت زمانه هغه د وحي د برکت زمانه و دوستانو لیکن کله چې د خلافت راشده زمانه ختم شو نو په هغه وخت کې په اعتقادي مسایلو کې بحث او مباحثه شروع شو په اختلاف رائے کې شدت پیدا شو تر دې پورې چې بعض اعتقادي فرقې هم پیدا شوې لیکن په هغه دور کې د علم الکلام بنیادی استدلال په قران کریم او احادیث مبارکه باندې قائم و په هغه وخت کې په علم الکلام کې عقلي علوم او یا کومه فلسفه نه و داخل شوې په هغه دور کې درې اهم مسایل پیدا شو درې اهم مسلې پیدا شو دوستانو د دې مسلو د وجه نه بعض اعتقادي فرقې پیدا شوې د متقدمینو په کلام کې صرف په دلایل یقینیه او نقلیه اکتفا شوې ده او په دې کې د فلسفي مباحث داخل نه و لکه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې فقہ اکبر لیکلی دی نو دې کې څه د منطق اصطلاحات استعمال کړي دي نه دا متقدمین اوس چې وایي چې لکه جدید علم الکلام وایي نو بیا خو ته د منطق اصطلاحات هم استعمال اوستا ستا کابرینو سره دي کړی اسلاف دې نه دي استعمال کړي ته ولې استعمال نه دا ضرورت یو وخت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چې راغی چې هغه وکتل چې دوست اکثر مسلمانان د هغې فلسفې نه متاثر وو د قدم د علم قایلو سو د قدم قایلو هغه پیره د تحافت الفلاسفه چې په ولیکلو د یو څه کوي په امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رد کې او الحمدلله هغه ګوره دوی وایي که نه علت چېرته چې څه وي علت وي معلول به خامخا وي چې الله تعالی موجود او کائنات نو دا علت ناقصه وي ګرځي که نه دا سوال کوي تاسو باندې نو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ډېر شی نه داسې دي چې څه وي علت به وي معلول به نه وي لکه د باران دپاره ورځ علت دی که نه ورځ به وي خو باران به نه کېږي یا لکه تنده په اوبو سره ماتېږي ته به یو 50 جامونه اوس که ستا تنده به پرې نه ماتېږي یا داسې نور مثالونه دي دوستانو پوه شولې لکه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ چې د خوارجو سره مناظره کړې ده د متقدمینو اکثر اختلاف صرف د فرق اسلامیه سره و یعنی د معتزله خوارج او روافض سره په خصوصیت سره دا د قبر نه انکار کوي دا معتزله دي چې دي معتزله دا جدید معتزله دي دوستانو دا چې د ټولو نه مخکې د اختلاف بنیاد یې ښودلی و نو د هرې فرقې څونکې په کتاب او سنت ایمان و نو په دې وجه د دوی په تقابل کې د کتاب او سنت نه استدلال کول کافي و لیکن کله چې د متأخرینو په کلام کې دلایل فلسفیه په کثرت سره داخل شو تر دې پورې چې داسې کیفیت شروع شو که چېرته دلایل سمعیه نقلیه د متأخرینو په کلام کې داخل شوې نه وي نو بیا به په کتابونو د حکمت او کلام کې امتیاز نه پاتې کېدو او د دې وجه دا وه چې کله چې د حق مخالفینو خپله باطله دعوه او فاسد عقاید په دلایل فلسفیه سره مدلل کول شروع کړل نو اهل حق ته ضرورت پېښ شو چې په فلسفه کې مهارت حاصل کړي او د دې په ذریعه د دې د فاسدو دلایلو تردید وکړي لیکن د متقدمینو په زمانه کې مسلمانان د فلسفې سره اشنا نه وو د کوم په وجه چې د عقایدو په باب کې د پیدا شوو شبهاتو ازالې لپاره فلسفیانه طرز استدلال ته ضرورت پېښ شو دویمه خبره دا وه چې د معتزله بنیاد څنګه کېښودی شو او دوی ولې په معتزله مسما شو د دې تفصیل دا چې اهل سنت والجماعت په نيز اعمال د کامل ایمان اجزا دي اعمال چې دي دوستانو دا د کامل ایمان اجزا دي تر دې چې په عمل کې سستی کوونکی انسان زموږ په نيز اگر چې کامل مؤمن نه دی لیکن د ایمان نه خارج هم نه دی مؤمن دی ایمان نه من خارج نه غنو لیکن د معتزله په نيز اعمال د نفس ایمان اجزا دي تر دې چې مرتکب د کبیره د دوی مرتکب د کبایر دوی سوي چې دا د ایمان نه خارج دی اگر په کفر کې داخل نه دي ځکه چې د دوی په نيز د کفر حقیقت د ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم کفر څه ته وایي څوک چې د ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړي نبی علیہ السلام چې سراوړي ته انکار کول ته کفر وایي د خو هغه نه انکار نه کړ ټیک د ایمان نه قوت خو کفر کې نه دی داخل شوی او هغه په دې کې نشته هم دا وجه چې یو کس حسن بصری رحمه الله تعالی یو سوال وکړو چې زموږ په زمانه کې دوه جماعتونه ظاهر شوي دي د یو جماعت خیال دا چې مرتکب د کبیره کافر دی او د دویم خیال دا چې د ایمان په موجودګۍ کې ګناه انسان ته ضرر نشي رسولی نو ته راته ووایه چې موږ په دې کې کوم عقیده اختیار کړو نو حسن بصري رحمه الله فکر کولو د فکر په دوران کې واصل بن عطا وویل چې مرتکب د کبیره نه کافر دی او نه مؤمن دی او بیا د جماعت د ستنې سره ودرېدو
چې دا جملې مسلسل تکرارول او ویل اجتهاد یو ګزار نه غټ مجتهد جوړ کو که څوک بغیر استاد ناس دی دا پاسي کې څه کوي د چا یو شاګردو د حسن بصري د حسن بصري رحمت الله علیه شاګرد دی څه کوي ما زه لکه زه خپل موږ څنګه پر خطر کار کوو زه تاسو هم دا وایم کله چې د اصلاح راشي بس دلته به خپل ودرېږه ځان پلان نه جوړو ضرور بس خپل هم غزرا کوي نه اصلاح د آیات ساته غوي تقوا موږ نه ډیر دا ویل موږ نه ډیر ها اس کله به ګمرا نشي سبا نشي یعنی بعض هر یو ته دا کار ټول پر خطر کار دی کوم خلکو د خپل اسلافونه یو انچ مخ واوړېدل دا سکی دا ګمرا کیږي دوستانو دا شکر دی چې موږ له خدای پاک دا خطر کړی چې بس زمونږ اسلاف زمونږ استادان موږ نه خپويږي بس هغه کوم ځای خبره کړي بس تاسو تم دا وایم نشید درته کوم څه کوي چې په یو ځکه سٹاپ کیږي دوستانو او مخکې ځه او ویلي که څوک بغیر د توبې مړ شي نو جهنم ته به داخليږي لیکن عذاب به د کافرانو د عذاب نسبت وي نو د کفر او ایمان په منځ کې یو بل درجه ثابت کړه او د دین به منزله سره تعبیر کولو نو د دوی په نسبت د مرتکب د کبیره بغیر د توبې مړ شي هغه د کافر په شان مخلد فی النار دی او که د توبې کولو نه پس مړ شي نو مخلد فی الجنه دی د واصل د دې خبرې په اورېدو سره حسن بصري رحمه الله فرمایل هو قد اعتزل عنا واصل خو زمونږ نه جدا شو په همدې وجه په دوی معتزله نوم کېښودلی شو کوم چې د باب افتعال نه د اسم فاعل صيغه ده په معنی د کناره کشي کوونکي جماعت سره درېمه خبره دا وه چې معتزله خپل ځان ته اصحاب العدل والتوحید ولې وایي د دې وجه دا دوی ځان ته اصحاب العدل او اصحاب التوحید وایي شابه د دې وجه دا د معتزله دا عقیده ده د معتزله دا عقیده ده کوم کسان چې فرمانبردار دي او دا غدي کنه خدا او ځکه ورته منصب او جدید معتزله ورته خو دی وجه ورته کنه د دې وجه دا د معتزله او د عقیده د کوم کسان چې د فرمانبرداري د الله تعالی اطاعت کوي نو په الله تعالی باندې دوی ته ثواب ورکول او جنت ته داخلول واجب دي او کوم کسان چې نافرمان دي د الله تعالی د اطاعت نه سرکشي کوي ورته معتزله دا عقیده ده کنه چې په الله باندې دا واجب دي دا څوک چې فرمانبردار او تصور کی جنت ورکی او په نافرمانو له سزا ورکیو سزا ورکول او جهنم ته داخلول واجب دي چونکه د دوی په الله باندې اوس واجبول دا سور کفر دی کنه دی دا یو فتنه وکنه اوس څنګه موږ دا مخامخ دا نور فتنه مخامخ ولاړ دي چې نبی له سلام مونږ نه دی کړی او صرف قران باندې منور سره باندې نو قران خو په قران کې اصول بیان شوی دي تفصیلا لكل شيء او تبیانا لكل شيء نو دا کول خو استغراقی نه دي چې ټول ارته پکې شامل دي راشه ته ماته ثابت کړه نبی له سلام څونه جهادونه کړی دي نبی له سلام څونه خطوط لیکلي دي نبی له سلام د کور ژوند څنګه د بار ژوند څنګه د بازار ژوند څنګه اجتماعي ژوند څنګه انفرادي ژوند څنګه دا په چرته موجود دي دا په حدیث مبارکو کې موجود دي کنه دوستانو څنګه د دې پنځ د عدل تقاضا ده نو په دې وجه دوی ته اصحاب العدل ویل شي او اصحاب التوحید ورته ځکه ویل شي چې دوی د الله تعالی د صفات او علم حیات قدرت او غیره نه انکار کړی دي او ویلي دي چې د الله تعالی د لپاره صفات ومنل شي نو څنګه د الله تعالی ذات قدیم دي نو صفات به هم قدیم شي نو بیا په دې صورت کې تعدد د قدما او لازم شي کوم چې د توحید سره منافي دي نو په دې وجه صفات نه انکار او خپل ځان د اصحاب العدل والتوحید نوم کې خودو د دې په جواب کې ستروم دي یار اهل القرآن اصحاب التوحید اصحاب العدل دا قشان د څنګه چې هغه علماء مقابله وکړه اوس دا موږ موجود دي اوس د دې مقابله کوو د دې په جواب کې اهل سنت والجماعت وایي چې په الله تعالی باندې هیڅ یو څیز واجب نه دی مطیع او عاصی ټول د الله تعالی بندگان دي او د هغه مملوکین دي مالک لره په خپل ملکیت کې د هر قسم تصرف کول اختیار وکړي الله تعالی مطیع جهنم ته واچوي نو دا د هغه عدل دی او که جنت ته داخل کړي نو دا د هغه فضل دی او د توحید مبارک اهل سنت دا جواب ورکوي چې قدیم صرف یو ذات دی او هغه ذات د الله تعالی دی د هغه د صفاتو په منلو سره چې کوم تعدد د قدمه او لازميږي هغه د توحید سره منافي نه دی او کوم تعدد چې د توحید سره منافي دی هغه د ذات قدیمه د تعدد هغه د ذات د قدیمو تعدد دغه د منه دی دوستانو هغه د الله صفات دي نه لازميږي حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعارف حسن بصری رحمۃ اللہ په اهل سنت والجماعت کې مشهور تابعی دی لوی محدث او فقيه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت د اختتام نه 2 کال مخکې پیدا شوی او د رجب په میاشت 110 هجری کې په بصره کې وفات شوی او کوم چې د عراق په ښارونو کې یو مشهور ښار دی او هم دې ښار ته د نسبت په وجه دته بصری ویلی شي حسن بصری رحمه الله د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ او د مالک دا به وګورئ واصل بن عطا دی دوستانو دا وګورئ واصل زو یو سر تر یو شابه او د ابن عباس رضی الله عنه او وغیرہ صحابه کرام رضی الله عنهم روایت نقل کوي او مشهور ده
چې د علي کرم الله وجهه او شاګرد دی او د هغه نه احادیث حاصل کړي دي او د تصوف طریقې حاصل کړي د پلار نوم یسار دی او د مور نوم ام حیره ده. حیره د کوم چې د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها خادمه وه. کله چې د حسن بصري رحمه الله مور موجود نه وه نو جړل به او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په لارولو نو ګوره مور بیبي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین به ورته څه کولو او تر دې چې د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د سینې په هم سکلي دي د علماو خیال دي چې حسن بصري رحمه الله علیه د افضل او کمال دا فضل او کمال او حکمت د دې برکت سره حاصل شوی دی. واصل بن عطا تعارف واصل بن عطا په 80 هجری کې پیدا شوی دی او په 131 هجری کې وفات شوی دی. کنیت ابو حذیفه او لقب عدال دی. دا حسن بصري رحمه الله شاګرد دی. په دغه وخت کې د عبدالملک او هشام بن عبدالملک زمانه وه. قاضي عبدالجبار معتزلي څوک دی هغه د اکابرینو د معتزلو نه دی. وایي چې په قرآن کریم کې چې هر چرته اعتزال لفظ راغلی دی نو د هغې نه مراد د باطل پرېښودل او د حق طرف ته تلل دي. لهذا په اعتزال باندې مسما کېدل هم څه بده خبره نه ده. په مدح بنا دی. لیکن د دوی دا کلیه په دې آیت سره ماتېږي وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون. دلته د اعتزال نه مراد د ایمان نه جدا کېدل دي. کوم چې عین کفر دی دلته د کفر او باطل نه جدا کېدل مراد نه دي. لکه چې معتزله په دې نوم باندې فخر کوي او دوی لره د باطل نه په اعتزال حمل کوي. او بعض علما وایي چې دا واصل بن عطا د عقیدې عمر بن عبید پیروي کړې ده او ویلي دي چې القول قولك واني اعتزلت من مذهب الحسن ما څوکلو حق خبره استاد او موږ د حسن بصري رحمت الله علیه مذهب نه جدایي ما د حسن د مذهب نه جدایي اختیار کړل. نو په دې وجه دوی په معتزله مشهور شول. اهل سنت والجماعت په دې باره کې دا جواب ورکوي چې د دوی په توحید سره د دوی عدل باطلېږي او د دوی په عدل سره په توحید سره د دوی عدل څه معنا اوس واورئ او د دوی په عدل سره د دوی توحید باطلېږي. وجه څه ده؟ د اولی وجه خدا د توحید د بچ کېدو کولو لپاره چې کله توحید د بچ کېدو لپاره د الله د صفاتو نه انکار وکړو. کله چې دوی د باری تعالی د صفاتو انکار وکړو نو د الله تعالی په صفاتو کې یو صفت کلام هم دی. د دې هم کلام د الله نه دی. کلام د الله صفت دی که نه دی؟ انکار وشو که ونه شو او د الله تعالی د طرف نه امر الله تعالی موږ د امر او نهي نه دی کړی خو کلام ثابت شو که نه. نو چې کلام ثابت شو نو د الله تعالی د امر او د نهي نه دې څه وکړو؟ انکار وکړو. هم د کلام قسمونه دي د دې نه هم انکار لازم شي. نو کله چې د الله تعالی د طرف نه د سکار امر نه دی شوی دا ګوره اوس دوی هم ویلې که نه ګوره دا خبرې هم د عقل والله هغه خلک یې بیخه ګمراه کړي وو. خو دا خو چې هغه وخت دا فتنه مدارسو کې وه څه وه عام خلک د دې نه نو متاثر. دا فتنه خو ټیک ټاک ته به یې کړل. هر سړی ګوري ټیک ټاک دا ډېره خطرناکه فتنه ده. ته وګوره چېرې ځان ته اصحاب العدل وایي اصحاب التوحید وایي دا چې دا خبرې شروع کړي ته ګوره چې نوې خلک به ځان پسې ټول واړوي. حالانکه د الله د امر نه انکار وکړو چې الله د امر نه کړی بس الله هیڅ حکم نه دی کړی. دا قرآن د صرف پار راغلی صرف حکومت کوه څه وکړه صرف حکومت قایموه. الله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي او نه د سکار نه نهي شوی ده. نو په داسې صورت کې خو به په ګناه باندې بنده ته سزا ورکول ظلم وي. او که نه چې الله حکم نه دی کړی چې دا مه کوو دوی وایي بس زنا به هغه زنا وي چې په جبر یې وکړي. دا د دوو زړونو میلاپ لکه ملحدین چې وایي زنا څه ته وایي چې په زبردستي کېږي چې ولک او جنۍ راځي دي ته وایي زنا نه ویلی کېږي. نو بس چې زنا نه ویلی کېږي بس بیا بوله سزا هم نه میلاوي. هر کله چې داسې وي نو د معتزلیانو عدل څه شو او چېرته لاړو؟ دېمه خبره یې ځکه صحیح نه ده. دا معتزلیان وایي چې د الله تعالی د بندګانو د افعالو خالق نه دی. ځکه بیا بنده ته د دې افعالو د سزا او جزا ورکولو په صورت کې ظلم لازمیږي. لهذا د عدل تقاضا ده چې بنده دې په خپله د خپلو افعالو خالق وي. نو کله چې د الله قرآن کې فرمایي چې الله تعالی زمونږ او زمونږ د اعمالو خالق دی. والله خلقهم وما تعملون. الله زمونږ او زمونږ د اعمالو خالق دی. دوستانو قرآن کې الله ذکر کړی دوی وایي چې انسان د خپلو اخلاق د خپلو اعمالو دا نن سبا د چا فلسفه موږ ویلې ده دا د چا فلسفه وه؟ د هیومنزم فلسفه تاسو ونه ویله چې دا انسان د خپل خیر او شر په تخلیق کولو کې آزاد دی چې دی موږ ورته خیر او شر متعین شوي دي اختیار یې تعالی درکړی دی. دوی وایي نه تخلیق کول یې ته شي. نو کله چې د معتزلو په نسبت د هیومنزم فلسفه مخکې مو ترتیب بدل کړی دوستانو. نو کله چې د معتزله په نسبت باندې په خپله د خپلو افعالو بنده په خپله د خپلو افعالو خالق شو نو بنده په صفت خلق کې د الله تعالی سره شریک شو. کوم چې سراسر د الوهیت د دعوې اعلان دی او د اله له الخلق سره منافي دی. نو په داسې صورت کې د دې توحید ته چې وایي ګوره ته چې په خپله باندې وایي چې ته خپله د خپلو افعالو خالق ځان د خالق وګڼلو
الله وایي چې زه ستا د اعمالو خالق یم او ته وایې چې نه دا بنده دی نو الله له الخلق کې د ورسره ځان شامل کو که شامل نه نو دې وخت کې د الله تعالی توحید څه شو دوستانو شیخ ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه اعتزال مذهب ولې دوستانو کړی دی دا امام ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه چې وو دا یو وخت کې اعتزال ته وړېدلی و بیا د دا ترک د هغې ټول وضاحت موجود دی شیخ ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه اعتزال مذهب ولې ترک کړو د دې حاصل دا چې د معتزله او ظهور د حسن بصري رحمه الله په زمانه کې شوی و د یونان فلسفه عربي ژبې ته منتقل کړې وه د مسلمانانو په معاشره کې په 80 هجري کال کې د خالد بن یزید اموي متوفي 89 په دور کې د فلکیات او د فلسفي شروعات شو کان خالد اول فلاسفه الاسلام خالد یو دار الترجمه قائمه کړې وه د دې یوناني ژبې جمع کړي وو دوی د یوناني ژبې والا را جمع کړي دوی خپل کار سر ته نه ورسولې د بنو عباس خلافت راغی په بنو عباس کې دویم خلیفہ منصور عباسی متوفی 158 منصور فلسفي ته ډیره ترقی ورکړه منصور فلسفي ته ډیره ترقی ورکړه شابه كان عارفا بالفقه والآداب مقدما في الفلسفه والفلك دا څوک دا منصور عباسی خان من پنځم خلیفہ هارون رشید 193 میں هم د په نقش قدم لاړو لیکن د حکمت د فلسفي شاندار دور هغه د وم خلیفہ محمود رشید په زمانہ کې وای دا ګوره زموږ د خیر القرون زمانہ دا چې موږ په فلکیاتو کې هم مهارت لرلو دوستانو موږ په جدید ساينس بنیاد دا مسلمانانو ښه دوستانو د دې په باره کې د هر ملت او مذهب خلک د دې په دربار کې د هر ملت او مذهب خلک حاضر او محمود رشید د یونان بادشاہ میکال ثالث ته تحفې او تحائف ولېږل او د دې سره معاهده وکړه چې د قسطنطنیه کتابخانه به موږ ته حواله کړې نو مسلمانانو د فلسفي کتابونه حاصل کړل چې په هغې د افلاطون ارسطاطالیس بقرات جالینوس اقلیدس او د فلسفي قیمتي کتابونه د مسلمانانو لاس ته راغلل محمود رشید په دې وخت کې ثابت بن قره او حبیش بن حسن چې دا خپل باندې او دا هنر بن اسحاق د عیسایانو د ترجمه لپاره دا څکړه منتخب کړ په دنیا کې یو نوې طرز استدلال وجود تراغی ګورسانو او د بل دنیا د مذاهب د علما او متکلمونو سره چې کله اختلاف وشو زمنګ فتوحات لاړه څه شي شو یورپ ته واوړېدو منګه دوستانو نو الته چې هغوی سره زمونږ کوم بحث مباحثه به راتله یوازې خو د تورې میدان نه و که نه په فکري جنګ هم و که نه په فکري جنګ کې موږ کلکه مقابله کوله څه کوله فکري جنګ کې موږ دوی نه نشي ګټ دوی د تورې په جنګ کې خو نشي ګټلی د فکري جنګ کې هم نشي ګټلی خو چې موږ څه وکړو دې له توجه ورکړو علماو له پکار دي چې د فکري جنګ له توجه ورکړي دوستانو دا ضروري ده نن سبا وخت کې ګوره دا ډیره خطرناکه فتنه ده او د بلې دنیا د مذاهبو د علماو متکلمونو سره چې کله اختلاط وشو نو د دې په نتیجه کې خلق قرآن جبر او قدر او رؤیت باری تعالی خلق قرآن د غیر راویستله معتزله وایي چې قرآن مخلوق دی دغه شانته کې جبر عقیده جبریه چې ورته وایي چې بنده مجبوري محض بنده څه شی دی اوس دا بعضې سیفین بریلین په موږ دا فټ کوي موږ وایو نه موږ مجبوري محض انسان نه ګڼو موږ انسان کاسب ګڼو الله خالق ګڼو پوه شولې دا زموږ عقیده ده بیا موږ دا تبلیغونه ولې کوو بیا موږ دا دونه خوارګانې ولې کوو چې موږ وایو چې هر څه په ما باندې الله کوي نه دوستانو دا خبره د دوی غلطه ده چې دوی څه کوي په موږ باندې د جبر عقیده موږ تاسو دا ډانسونه پرېږدئ په جوماتونو کې دا ګډاګانې پرېږدئ وروره لاس به درکړي ډزه داسې اداکاران دي موږ خو د خپلو مشرانو سره ملاوېږو نه خو چېرته موږ ټوپونه وواله او نه راباندې چېرته وجد راغی تاسو باندې کله راغلی تا باندې کله راغلی صاحب سره ملاوېږي ټوپونه وپونه وې که نه دی وایي پیر صاحب سره نو زمونږ ګډ پیر صاحب دا کار نه کوي موږ چېرته کېږي سر مخکې د شاوخوا د دیني فلسفیانو ډلې د دیني فلسفیانو قیادت دویم کرله او د دیني فلسفیانو د دیني فلسفیانو د ډلې قیادت معتزلیانو کولو او په دغه وخت کې د اهل حق د طرف نه د دې د تردید اغاز لا نه و شوی تر دې چې د هارون رشید د زمانې پورې معتزلیان په عروج کې راغلل کله چې په کال 198 هجري کې مامون خلیفه شو نو په دغه وخت کې هغه د اعتزال سخت حامي و نو ځکه د مامون رشید چې و دوستانو دا د دې نو ځکه د مذهب په خلکو کې خور شو او همدارنګه معتزلیانو ته د حکومت سرپرستی هم حاصله وه مامون دا کوشش وکړو چې د معتزلیانو مخالف محدثین د خلق قرآن په مسله کې د طاقت په زور اعتزال ته مایل کړي تر دې چې بعض محدثین په خلق قرآن د کلام څه وکړو نه کولو په وجه قتل وکړه ډېر علما کرام شهیدان د مامون د مرګ نه پس معتصم بالله او واثق بالله د مامون د وصیت مطابق د معتزله مسلک اختیار کړو او د خلق قرآن په مسله کې امام احمد بن حنبل رحمه الله د ظلم نشانه وګرځوله د دې نه پس کله متوکل خلیفہ شو نو هغه د امام احمد بن حنبل متوکل چې راغی به دوستانو د عقیده پرې وسته دوستانو
لکه هر وخت کې دا تکالیف علماء راغلي دوستانو. نو هغه د امام احمد بن حنبل رحمه الله معتقد او د اعتزال نه بیزاره و. نو هغه معتزلیان د حکومت نه وشړل. د خلق قرآن مسله اگر چې په دغه وخت کې کمزورې شوې وه، لیکن بعضې نور مسایل لا تر دغه وخته ژوندۍ وې. په دغه مسایلو کې به معتزلیانو فلسفیانه طرز استدلال د فلسفې په طرز به دوی راتلل او د دوستانو. ضعیف الايمان خلقو به دا خیال و چې معتزلیان دقیق النظر دي. اوس چې کوم اوس چې په ټیک ټاک باندې دوی دا د مسلمانانو څه کوي، دا د کمزورې عقیدې والا دي او سهولت پسند دي. ما خلکو ته کینی چې څوک ولسه کوي سهار او ماښام مونځ الله معاف کی ماغوستر څوک یې ورته وایي چې به دا ټول مونځونه په یو ځای کوي. موږ ورته هغه بریلیانو کار کوي، ټول مونځونه څه کوي اخره جمعه باندې کوي، غوږونه به هم په کلاري ټینشن به هم ختم یا او د دې خبرې عقل ته نږدې او د دوی خبرې عقل ته نږدې دي. دا سلسله لا جاري وه چې په دې دوران کې امام احمد بن حنبل رحمه الله په 241 هجري کې وفات شو. لا تر دغه وخته په حنبلیانو کې څوک طاقتور علمي شخصیت لا نه پیدا شوی چې د دې صورت حال مقابله یې کړې وي، تر دې چې الله تعالی د ابوالحسن اشعري رحمه الله په شکل کې دا شخصیت پیدا کړو. نوم او د نسب سلسله یې داسې ده. ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه په نسب کې دی دوستانو. ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه په یمن کې د اشعري قبیلې سره تعلق لرلو، نو ځکه ورته اشعري ویلی شي د لوړې درجې صحابي دي. او شیخ ابوالحسن اشعري رحمه الله علیه د هغه په اولاد کې دی چې په 260 هجري کې په بصره کې پیدا شو او په ماشوموالي کې پلار اسماعیل وفات شو. د هغه وخت د وفات کېدو نه پس د مور د وخت مشهور متکلم او د مذهب اعتزال زبردست ابو علي جبائي سره دا د پلندرو د سره نکاح وکړو. نو ابو علي جبائي دا کې راغی نو بیا د پلار شو قسمه بس موږ ورته معاشره کې پلار وایو داغه دا کې راغی پرورش کې راغی هغه د اعتزال پرورش وکړو. نو بیا مناظرې کولې، بیا د خوب ولیدلو هغه د خدای پاک دا ابو علي جبائي یعنی محمد بن عبد الوهاب څوک چې د بصري د معتزلیانو نه د درېمې صدۍ د اخري او د څلورمې صدۍ په اولو کې د معتزلیانو رئیس و. جبا په تشدید او تخفیف دواړو سره مستعمل دي. او د یو کلي نوم دی په کال 303 هجري کې وفات شو. او شیخ ابوالحسن اشعري رحمة الله علیه د هغه په غېږ کې پرورش حاصل کړی و. ابو علي جبائي مدرس او مصنف ضرور و، لیکن په ژبه خاص قادر نه و. د بالمقابل ابوالحسن اشعري رحمة الله علیه ډېر چالاک او حاضر جواب و. ابو علي جبائي په مناظر به چالاک سبي په مناظر دمای به کې لاس بلا ټک پټک په جواب ورکړي، ټک پټک جواب ورنکي سس کېږي مسله نه خرابېږي. نن سبا سمندر کوزه کې بنده وي. ما به په دې واتس اپ مناظره کولې 2015 ما به کوشش کوم چې څه وکم، अब 2 منټه کلیپونه څوک نه اوري. ما به کوشش کوم چې 1.5 سکندو کې خپل خبر راغونډه کوم. څه وکم؟ کوشش وکړو چې ته مختصر بس سبا الان چې تاسو 3 منټه څوک کلیپو کې تیوري پھر سے بوري سارسي پکې ویلې تی نه اوري لري کمانه دونه ټیم مازه چې مراقبه ولې نه کوم نه کوشش وکوي سمندر به او دا ډېر ضروری ده دوستانو. مناظرې جس یو بزا کې بدا خصوصیت بزان کې پیدا کوي سبا کوي اذر جوابي خو شکر دې شته خو مختصر شابه. ابو علي جبائي په مناظرو کې اکثر د مخکې کولو او دا به ویل چې د مذهب اعتزال په اشاعت کې د خپل استاد ابو علي جبائي نه وړاندې لاړ شي، لیکن قدرت د کتاب او سنت د حمایت او اشاعت کار اغستل یو واقع پیدا شول. دا ولی ابو الحسن اشعري رحمة الله علیه ولی دغه تر وړو د اهل سنت والجماعت هغه واقع رااله د دې ژوند بدل کو. هغه واقع ټول د دوستانو یو واقع پیښه شوه. د هغې واقعې د ژوندګي روح بدل کړو. او هغه واقعه دا د معتزلیانو دا عقیده ده چې اصلح للعباد په الله تعالی باندې واجب دی، یعنی په الله تعالی دا واجب دی چې کوم څیز د بندګانو لپاره مفید دی چې هغه ورته ورکړي. د دې عقیدې نه ابوالحسن اشعري رحمة الله علیه مطمئن نه و. نو د خپل استاد ابو علي جبائي نه یې تپوس وکړو چې ستا د هغه درې رونو په اړه کې تپوس وکړو. دا به تاسو ویلي وي خو دا موږ ویلو په شرح العقائد کې غټه دوره کې موږ دا ویلې شوي په دا کې چې موږ ویلو زموږ کوم کتاب دی زموږ طحاوي رحمة الله علیه معنی الاثار آی کې هم دا موږ ته ویل شوي دي. زر در به وشا یو په فرمانبردارۍ کې مړ شي او دویم ګناهګار مړ شي او درېیم ماشوموالي کې مړ شي. نو د دې په باره کې په آخرت کې څه حکم دی؟ نو د استاد ابو علي جبائي وویل فرمانبردار په جنت ته ځي، نافرمان به دوزخ ته ځي. او درېیم کوم چې معصوم دی دته نه ثواب ملاویږي او نه سزا، یعنی نه د جنت لایق دی او نه د جهنم. په دې وخت کې اشعري رحمه الله تپوس وکړو که دا معصوم الله تعالی ته ووایي چې زه دې په معصوموالي کې ولې وژلم او لویدو ته دې ولې اطاعت مې کړی او جنت ته د تلو مستحق شوی وي، نو الله تعالی به ورته څه فرمایي؟ په دې وخت کې ابو علي جبائي وویل الله تعالی به دا فرمایي چې ما ته ډېره ښه معلومه ده
چې کته لوی شوی وي نو نافرمانی به دې کړې وي او د هغې په وجه به جهنم ته تلې نو ستا دپاره همدا مناسب دی چې په دا ماشوموالي اوس کې هغه مړ کړې. عقلي استدلال دی ښه دوستانو ګوره د عقل استدلال یو شابه نو په دې وخت کې اشعري رحمه الله وویل که نافرمان ووایي چې الله زه دې په ماشوموالي کې ولې نه وژلم تر دې چې د نافرمانۍ نه بچ شوي وي او جهنم ته د تلو مستحق شوي نه وي نو د دې جواب کې به الله تعالی څه فرمایي نو د دې په اورېدلو سره ابو علي تاسو به جبائي دا دې څه جواب جواب وشو. کوئ لکانو تاسو کې مجتهد کم څه جواب وکړي پیر صاحب به دې څه جواب کېږي ګوره ابو علي جبائي چې دا د امام دی د یو مذهب د اعتزال امام دی خو جواب ورسره نشته دی دوستانو شابه ابو علي جبائي لا جواب شو نو په دغه وخت کې شیخ ابو الحسن اشعري رحمه الله علیه مسلک د اعتزال پرېښودو او دا احساس یې وکړو چې دا ټولې ذهني خبرې دي. دغه نن د منیر شاکر کسانو هم ذهني خبرې شروع کړې دي چې د منیر شاکر شاګردانو هم نن ذهني خبرې شروع کړې دا قرآن دې سره دی دا آیات داسې دی او دا آیات داسې دی او دا آیات داسې اقیم الصلاة لدلوک الشمس نه څه معنا کوي قرآن طرف ته راځه نو دلته صلات ذکر دی که قرآن ذکر کړی ته سوچو که چې تاسو د هغوی هغه کلیپونه واورئ چې جران به شي ته به چې خدای پاک تا ته کوم ځای دا برکت علي ته وګوره ناز به قرآن ته او دروغ به په قرآن باندې نو حقه خبره د دوستانو صرف ذهن د مسلمانانو چینج کوي څه کوي د علماو نه نفرت او دا مشکل دا ده چې نن سبا هر سړی د دې ته دا فتنه عوامي فتنه نه سره عوامي علماو ته پکار دي چې دې باندې څه وکړي دې ته توجه ورکړي که نه دا روان وخت به موږ نه معاف کوي شابه حقیقت صرف هغه دی کوم چې د صحابه کرام او سلف مذهب دی تر دې پورې د سلف او دا صحابه کرام قرآن دی حدیث دی اجماع ده او قیاس دوستانو دا چې دین څوک موړي دوستانو دا سړی به څه ناسه کنده کې پروت څه به ډېره کنده کې او څه به لږ کنده کې او کنده کې به څه وي د صراط مستقیم نه به د سواد اعظم نه به اخوا شوی دوستانو دا یاد ساتئ دا شکر دی الله وې دا ورته یقینا ویوه بنګه خو دا دلایل او مذاهب علم کې لګی یو شکر دی ولا علی وجه البصیرت پکې څه یو الله دا عقیده راکړه چې هغه عقلي طور چې په خپل عقیده باندې دغه خوشاله یو شکر دی چې خدای پاک عقیده در راکړې دوستان تر دې پورې چې څلوېښت کاله د اعتزال د مسلک په ابل یو راغی اهل حدیث ما ورته ویل تاسو دا نوم انګریزان درکړی خفه شو ما ورته ویل زه به له ګروپ اهل حدیث خو د قدیم نه روان دي نو ما وې کومې ډلې اهل حدیث نه څه ماره محدثین ته محدث موچی محدث دی ډریور محدث دی ته خو ما دا ډلې چا ځان ته د اهل حدیثو نوم ایښی بیا ته ما ته راوړه چې ته ما ته په دلیل کې پیش کړې حقه خبره ده دوستانو چې یو دم یې د دې مذهب خلاف بغاوت شروع کړو د جامع مسجد په منبر وختو او اعلان یې وکړو چې زه اوسه پورې معتزلي وم فلانې عقیدې مې لرله خو اوس د دې عقایدو نه توبهګار یم او بیا یې د دې نه پس د اهل سنت والجماعت دغه ونیوله داسې چې هغه په غلطه او توبه وباسي لکه بیګا ما ته څه کسانو ویلې چې هغه کم کس چې پرون دا وویل چې پیغمبر علیه السلام مونږ نه دی کړی ما رات چې نن راشي ما زه ورته وایم چې لکه توبه وباسه دا کفر عقیده ده که توبه ویستله خو زموږ ورور دی خبره هم نشته خو امکان نشته چې دا ابوالحسن اشعري رحمت الله علیه چې پته ورته ولګېده چې اعتزال په غلطه دی توبې ته ویستله دا ډېر کم خلک دي دوستانو چې حق تسلیم کړي دوستانو د معتزلیانو د باطل عقایدو تردید یې شروع کړو په سنت سره ثابت شوي طریقه او د صحابه کرامو نه ثابته طریقه یې شروع کړه نو په همدې وجه د دې نوم اهل سنت والجماعت کې د دې نوم اهل سنت والجماعت کې ښودی شو فایده د شیخ ابوالحسن اشعري رحمه الله په زمانه کې د ماوراء النهر علاقي یو بل عالم شیخ ابو منصور ماتوریدي رحمه الله علم کلام طرف ته توجه مبذول کړه خو هغه حشوه او زواید او داسې الزامات کوم چې د اشعري د کلام جز ګرځېدلي وو خارج کړل او د اهل سنت والجماعت علم کلام یې ژوندی کړو او جامع یې وګرځولو نو په دې شان سره اهل سنت والجماعت په دوه ډلو تقسیم شو تعارف د ابو منصور ماتوریدي رحمه الله ابو منصور ماتوریدي رحمه الله د دې اصل نوم محمد بن محمود دی د ماوراء النهر سره قریب ماتورید پیدا شوی دی بریلین سیپین به تاسو ته وایي په اوس موږ چې په دې الحاد کې کار کوئ به صرف دیوبندیت د بین نه وباسئ صرف ماتوریدیت دی چې دی ته پوه شئ چې څوک د ماتوریدیت چغې وي او دیوبند نه ده کوي دا کټر بریلی دی چې دی کټاس بریلی او سیفی دی دا به پېژنې چې څوک د دیوبند دغه خوا کوي ځان نه لیبل او ماتوریدیت طرف ته بس ته پوه شئ چې دا سړی څه شی دی دا کټر سیفی بریلی دی خو نوم د ماتوریدیت استعمالوي موږ په خپل دیوبندیت فخر کوو څه کوو خوی شولې د قرآن او د حدیث په رڼا کې په دین باندې چې عمل کوو د بریلی هم ځان ته څه وایي چې موږ حنفیان یو خو د کوم اصلي حنفیت چې کوم اصلي وارثان دي او د قرآن او سنت دا څوک دي الحمدلله
د دې سنه ولادت یقیني طور باندې معلوم نه دی، لیکن د دې د وفات وفات 333 یا 323 دی زمانه ده. دوستانو. او منصور ماتوریدي رحمه الله د خپل عهد د لوی علما کرامو نه علم حاصل کړی دی، لکه نصر بن یحیی بلخی رحمه الله متوفا 368 او ابو نصر عیاض رحمه الله، ابو بکر احمد جوزجاني رحمه الله، ابو سليمان جوزجاني رحمه الله، محمد بن مقادر رازي رحمه الله، کوم چې په دوه واسطو سره دا په دوه واسطو سره د امام ابو یوسف رحمت الله علیه شاګرد دی او د امام محمد رحمت الله علیه شاګردان دي. شابه. او منصور ماتوریدي رحمه الله د دې حضراتو علم فقه او علم کلام کې تر استفاده کړې ده. او منصور ماتوریدي رحمه الله د امام الهدى امام السنه القاب امام الهدى امام السنه القاب ورکړی شوی دی. هغه په عقایدو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله متبع من په عقیده کې موږ وایو ګوره موږ اتباع کوو، ګوره د سوي وې موږ سلی کلی متبع دي. په عقیده کې تقلید نه کیږي. اجتماعت الامه على ابطال التقلید فی العقائد. دا سورۃ بقره آیات نمبر 172 کې امام قرطبی رحمت الله علیه په تفسیر و اذا قیل لهم اتبعوا ما په تفسیر کې فرمایي دغه اجتماعت الامه على ابطال التقلید وای کنه فی العقائد. په عقایدو کې دوستانو ها من اتباع کیږي، په عقایدو کې تقلید ته ضرورت نشته. د تقلید څه دی یو قول باندې عمل موږ ته خو ډایرکټ قرآن او حدیث کې معلوم دی، موږ د تقلید ته ضرورت څه الله یو دی کې تقلید ته ضرورت څه نبی له سلام اخیری نبی دی کې تقلید ته ضرورت څه قرآن اخیری کتاب دی کې تقلید ته ضرورت څه موږ 15 وخت فرض دی په دې کې تقلید ته ضرورت څه حج فرض دی کې تقلید ته ضرورت څه روزه فرض دی کې تقلید ته ضرورت څه سلور نکاحګان دی کې تقلید ته ضرورت څه نشته دی دوستانو. تقلید ته کله ضرورت چې کله یو نص راغلی او په دې کې سوي احتمال ده مختلفو معناګانو وي دوستانو. نو موږ څه وایو؟ نو دلته دوستانو دا په خپله باندې په عقایدو کې د خپل امام ابو منصور ماتوریدي رحمت الله علیه د چا اتباع کړې ده؟ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. شابه. په علم فقه او علم کلام کې د دې ډېر تصانیف کړي دي. د یو څو کتابونو نمونه ذکر کوو: بیان وهم معتزله، تاویلات اهل سنت دا ما سره شته، دا تفسیر دی دا ما سره موجود دی. الدر في اصول الدين، عقيده الماتريديه، كتاب التوحيد واثبات الصفات، كتاب الجدل، مآخذ الشرائع في اصول الفقه. او داسې نور کتابونه هم موجود دي دوستانو. کتابونه خو د کتاب التوحید د دې بنیادی کتاب دی، کوم چې ډاکټر فتح الله خلف په تحقیق سره شایع شوی دی. دا ضرور دی. ها دا آسان کلام دوستانو. البته شیخ ابو منصور ماتوریدي رحمه الله د فقهي مسلک په اعتبار سره حنفي او اشعري رحمه الله شافعي، نو په دې بنا په اصول او قواعدو کې شوافع علما او متکلمین اشعریان دي او حنفي علما او متکلمین ماتوریدیان دي، مګر د دوی دا اختلاف معمول دی. الفاظو کې موږ اختلاف لرو، په عقیده کې موږ اختلاف نه لرو دوستانو. سره روان دي دوی اختلاف د علم الکلام باندې. بس د علم الکلام باندې 15 ادوار تیر شوي تر اوسه پورې. 15 ادوار په تیر شوي. ان شاء الله ډېر اهم بحث دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا بس